یم عجیز ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معاف کړي الله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قاری عبدالخالق د لغمان ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه 3 پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې د خور او لور په میراث کې حق شته او که نه، او دا افغانان ولې خور او لور ته میراث نه ورکوي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې ولور په میراث کې حسابیږي او که نه. او دریمه پوښتنه مې دا ده چې د بدل نکاح صحیح ده او که نه، په دې اړه پوره معلومات راکړئ. د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم الله رب العزت په 4مه سپاره کې په سورة نساء کې په 11 آیت کې فرمایي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. کلک حکم درکوي تاسو ته الله تعالی په باره د میراث د اولاد ستاسو کې د نارینه دپاره په شان د برخې د 2 زنانو ده. یعنې که 3 روپۍ وي، یو خور وي یو ورور وي، دا 2 روپۍ به ورور ته ورکول کیږي، 1 روپۍ به خور ته ورکول کیږي. علامه قفال لیکي چې عیسی په اصل کې رسولو ته ویل کیږي، او علامه زجاج وایي چې عیسی دلته په معنا د فرض کولو ده، او ابن عاشور وایي چې عیسی امر کول دي په هغه څیز چې په هغې کې نفع د مامور وي او د امر کوونکي د طرف نه اهتمام وي. او حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکي چې معنا دا ده چې امر کوي تاسو ته په عدل سره. همدارنګه وصیت هغه حکم ته ویل کیږي چې د هغه دپاره ناسخ نه وي، نو د دې نه مراد تاکید د حکم دی. نو دا تعبیرات چې ما تاسو ته ذکر کړل ټول دا ټول دلیل دی په ډیر اهتمام باندې په مسئله د میراث کې. الله رب العزت لکه څنګه چې نارینهو ته په میراث کې برخه ورکړې ده، همدارنګه الله رب العزت ښځینهو ته هم په میراث کې برخه ورکړي، لکه څنګه چې د الله رب العزت د کلام نه ما تاسو ته دلیل پیش کړ. 4مه سپاره د نساء سورت 11 آیت. او افغانانې چې کله خور او لور ته میراث نه ورکوي، دا د دوی مشکل دی، مشکل په اسلام کې نشته دی. دا زمونږ مشکل دی چې د الله رب العزت په حکمونو باندې عمل نه کوو. دا زمونږ مشکل دی چې موږ د دنیا حرص پسې اخیستی یو. دا زمونږ مشکل دی چې نارینه ته د اولاد په سترګه ګورو او ښځینه ته د اولاد په سترګه نه ګورو. دا زمونږ مشکل دی، او څوک یې چې نه ورکوي هغه به د الله رب العزت په حضور کې ځواب وایي. که پلار په خپل ژوند کې خپل ملکیت تقسیموي، خپلو زامنو ته یې ورکوي او خپلې لورګانې بې برخې کوي، دا پلار به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې ځواب وایي. که ورونه د خپل ترمنځ د خپل د پلار جایداد تقسیموي او خویندو ته پکې حصه نه ورکوي، دا ورونه به د الله رب العزت په حضور کې جواب ورکوي. او کم چې دوی د خویندو حصې لاندې کړي دي، خېټې پې اچولي دي، د دې مال او د دې جایداد نه به دوی په خپل ژوند کې خیر هم ونه ویني. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم چې ولور په میراث کې څوک نشي حسابولی. که یوه خور یو ځای کې واده کیږي، د دې د خاوند لخوا یا د خاوند د پلار لخوا یا د خاوند د ورورو د نیکه لخوا دې خور ته د مهر په نوم باندې یو څه پیسې ورکول کیږي، دا د همدغې خور حق دی. په دې کې نه پلار حق لري، په دې کې نه خاوند حق لري، په دې کې نه ورور حق لري، په دې کې نه تره و نیکه حق لري، نه مور حق لري. دا د همدغې خور حق دی. بیا د دې خور خوښه ده چې ځان ته یې ساتي، کې خاوند ته بخي او کې پلار ته بخي، کې مور ته بخي.
په تاسف سره باید ووایم چې نن ورځ زمونږ خویندې چې دا میندې دي دا موږ او تاسو د اسلام په زانګو کې زنګوي ډېر د عزت او د شرف څښتنانې دي د حیوان په څیر په دې باندې قیمت ایښودل کیږي او خرڅول کیږي څه پیسې پلار په جیب کې واچوي بیا حج عمرې ته پې رواني څه پیسې ورور په جیب کې واچوي هلته دوکان ځان ته جوړ کړي یا چرس و بنګ کړي او نور غله هم ورته ناست وي چې دا خور لور به کله خرڅېږي چې یو څه حصه د دې پیسو کې ماته هم راورسېږي تاسف دی افسوس دی د داسې خلکو په حال باندې دا مور ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې د مور د پښو لاندې جنت دی او تی د حیوان په څیر باندې خرڅوي قیمت دی هو مهر د خور حق دی د هغې خپله خوښه ده تی په جیب کې نشي اچولی چې تی په جیب کې واچي او چاته یې نه ورکوي او د درېیمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي چې د شغار نکاح په اسلام کې نشته شغار دې ته ویل کیږي چې یوه جنۍ د بلې جنۍ په مهر کې وټاکل شي دوه کورنۍ دي خپل منځ کې دوستیانې کوي هغوی یوه لور دې ته ورکوي او دا کورنۍ هغو ته ورکوي دا د هغې په مهر کې ټاکل کیږي او هغه د دې په مهر کې ټاکل کیږي ځانګړی مهر هیڅ یوه خور نه لري دا نکاح په اسلام کې صحیح نه ده او نشته خو که داسې وي چې هرې خور لپاره ځانګړی مهر ټاکل کیږي که دوه کورنۍ خپل منځ کې دوستیانې کوي یو هم بل ته لور ورکوي دا بله هغه بل ته ورکوي څه مشکل په دې کې نشته دی خو یوه خور د بلې خور په مهر کې ټاکل دا د اسلام د نظره ناروا او ناجایز عمل دی او دا نکاح صحیح نه ده جدائی راتا جہان شو بدل اے مہربان موری ماتم زان شو بدل